بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا شهریار افریدی خبرې واورئ. د دې نه پس ستاسو سره یو څو خبرې کوم. شریعت تو نے کہی امریکہ شریعت نے کہی یورپ شریعت نے کہی نچلا دا مسلمان ویڈیو نشو دا مسلمان کی اتفاق میں نہیں رہا لگ جو مشہد لیڈر نہ ہو چاہو کلمہ حق خبر نہ کولا نہ عمران خان کی خبر کہی عرب و عجم میں تدیسی پوری صدی اللہ کو پور کی ویراڑیا فلسطین سفیر لڑاڑم فلسطین سفیر لا. عزتمندو تاسو کتله چې په جومات کې د پی ټی آی مشران دغه راغونډ شوي دي او دغه شهریار افریدی چې کوم دی د سیاست خبرې په دغه جومات کې شروع کړي دي. نو دا خلک وایي چې جومات د سیاست ځای نه دی، په جومات کې سیاست مه کوئ، په جومات کې سیاست پکار نه دی. نو بیا زه ویمه فلم تجرو باؤک و بائی لا تجرو، ولې ستا با بجر ورکوي او زما با بجر نه ورکوي. کچری ته په جومات کې سیاست کې او د سیاست خبرې کې نو ستا لپاره بیا جایز دي، ستا لپاره بیا صحیح دي. او که زه او زما عالم بیا د سیاست خبره کوي نو ته وې وایي د ممبر نه راکوزوئ او د پاسه به چې کوم دی ګرځئ خپې پرېږدئ. رورا چې کوم ځای کې مولای او په جومات کې د ماسپښین جمع، د مازدیګر جمع، د ماسخوتن جمع په کومه جمع کې د بلیرحمان سیاست کوي. نو په کوم کلي کې چې کوم ځای کې د پاکستان تحریک انصاف ورکړي نو رورا ورځئ او لاس ورچوئ د منبر نه ښکته رانیسئ. موږ چې په جوماتونو کې خلکو ته سبق وایي دا د مولانا بلیرحمان د سیاست ځای نه دی، دلته سیاست بند کوي. او که چېرې دا شی سلسله جاري وي نو رورا زما ټول د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو ته دا اعلان دی چې ورځئ او رانیسئ او وښئ د پاسه به ګرځئ چې کوم خبره لاړه بیا به ورسره ګورو. بیا خو دا خبره ته د خپل کس په باره کې م وکړه. که چېرې زما د پالټۍ یو مشر راپاسي یا زما یو ورکر راپاسي او هغه د سیاست خبرې کوي لکه شهریار افریدی شو یا داسې نور خلک شو، په هغې باندې د پاسه ګرځئ. خو نه، دا کار ستاسو لپاره حلال دی، ستاسو لپاره جایز دی، خو صرف د عالم لپاره ناروا دی او د عالم لپاره غلط دی. حالان کې سیاست دا د جومات نه شروع شوی دی او په دغه جومات کې به شروع کیږي. لکه تاسو د شیخ الحدیث د حضرت مولانا محمد صالح صاحب دا خبرې واورئ. دغه خلک دی چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف دی، دغه خلک دی چې د قرآن خلاف دی، دغه خلک دی چې د علماو خلاف دی. زمونږ سیاست د جومات نه شروع شو، د جومات نه به شروع کیږي. زمونږ سیاست د ځان دپاره نه دی، د علماو سیاست دا د خلکو د اصلاح دپاره دی، د خلکو د کامیابۍ دپاره. تاسو د شیخ صاحب دا خبرې اورېدلي. سیاست دا خو د دغه جومات نه شروع شوی دی او په دغه جومات کې به ختمیږي. خو نه، ستاسو د سیاست په شانتې نه چې په کم کې تاسو کنځلي کوئ، په کم کې تاسو سپک الفاظ وایي، د مسلمان بېزتي کوئ او تاسو چې کوم دی د علماو او د مدرسو د پټکو د جوماتونو بېزتي کوئ. داسې سیاست نه. او چې صحیح سیاست وي نو هغه د دغه جومات نه شروع شوی دی او په دغه جومات کې به شروع کیږي. نو الله رب عزت دې موږ له د نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت موږ د خپل نافرماني نه وساتي. وما علينا الا البلاغ.